الله رسول فرمایي چې زما نسب چې پر تاسو ټولو باندې بهتر دی، هغه په دې خاطر باندې چې زما په سلسله کې یو څوک هم په زنا باندې متهم نه دی ګرځېدلی. لیکن په انبیاء کرامو کې د الله رسول فرمایي چې یو نبی هم دا رقم ته نسته چې د هغه په نسب کې د یو چا زنا کړې وي، په هغه باندې د یو چا د زنا تهمت لګولی وي. لیکن یوازې یهود لعنت الله علیهم د الله تعالی لعنت پر دوی باندې وي چې هغوی یوازې په حضرت مریم رضی الله عنها باندې د حضرت عیسی علیه السلام مور ده چې د پیدایش بې له پلاره څخه سوی دی، یهودو پر دې باندې تهمت ولګوئ. یوازې دغه زنانه پیښه سوې ده چې یهودو حضرت مریم رضی الله عنها باندې چش لګېدلی دی، د زنا تهمت لګېدلی دی. لیکن د هغه تهمت دپاره هم الله تعالی داسې معجزې و کفارو ته ورښکاره کړې چې حضرت عیسی علیه السلام د ماشومتوب په وخت کې خبرې شروع کړې. دې خو خوله پټه کړله، هېڅ یې هم نه ویل، لیکن د دغو کفارو جواب حضرت عیسی علیه السلام په خپله باندې و. نو الله تعالی په خپل کلام کې د حضرت مریم نوم هم ذکر کو او حضرت عیسی علیه السلام جلیل القدر نبی ځینې جوړ. نو که چیرې دا له زنا څخه پیدا وي، یو څوک چې له زنا څخه پیدا سي، هغه ته بیا الله تعالی نبوت څنګه ورکوي؟ نو حضرت مریم ته چې الله تعالی د عیسی علیه السلام غوندې جلیل القدر زوی ورکو، او بیا الله تعالی په نبیانو کې یو ځان ته شان ودته ورکړی دی. نو دا له زنا څخه خو نبي هېڅکله نسي پیدا کېدلی. نو په انبیاء کرامو کې پر زنانو باندې چې یو تهمت لګېدلی، هغه یوازې پر حضرت مریم رضی الله عنها باندې لګېدلی. د روم باچا یو وخت له حضرت سفیان رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې ای سفیانه، ما ته د محمد رسول الله حال بیان کړه چې د محمد رسول الله څنګه طریقه ده، او د محمد رسول الله د نسب حالات راته بیان کړه. ابو سفیان ورته فرمایي، د روم باچا ته قیصر ته فرمایي چې محمد رسول الله چې کوم چا د نبوت دعوه کړې ده، او کوم چا چې تبلیغ روان کړی دی، کوم چا چې د قرآن کریم او د اسلام تبلیغ و دعوت کوي، دا هغه داسې نسب دی چې په موږ کې داسې په نسب کې داسې لوړ خاندان یو څوک هم نشته. د روم باچا قیصر ورته وایي د خپله دا خبر ورسره ومنه چې الله تعالی چې پیغمبر رالیږي، هغه په داسې نسب کې رالیږي چې هغه د لوړې مرتبې والا وي. ګوره د روم باچا قیصر هم ومنئ، صرف په دې یوه علامه باندې چې الله تعالی دی په داسې نسب کې پیدا کړی ده چې هغه نسب ته الله تعالی داسې شرافت ورکړی ده چې الله تعالی د مځکې پر سر باندې بل یو قوم یو چاته هم نه دی ورکړی. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب طریقه له کومه چا څخه شروع کیږي، د ده پلار څوک دی، د ده نیکه څوک دی، د هغه نیکه پلار څوک دی، د هغه نیکه څوک دی. نو په روایاتو کې راځي چې د محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله دی، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. داسې مخته کومه سلسله روانه ده، دا به انشاءالله بیا وروسته ذکر کوو.